بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا اچکزئی صاحب مینوالو ټوله سلامونه قبول کړئ. لکه نن چې تاسو ته ما ویلي وو چې ستاسو لپاره به زه مختلفه سافټویرونه راوړم، نو به نن تاسو ته زه ملټیلینګ کیبورډ په باره کې لکه و چې زه دا یم راللم، اوس به تاسو ته زه در وښیم. کمنټ ورکوو. په دا دوه تورې ما د وفات کمنټونه سیو کړي دي. لکه دا کمنټ زه ورکوم انا لله و انا الیه راجعون. دا ویډیو ده و دې ته موږ کمنټ ورکوو. دا ما په دې باندې سیو کړی دي په ان وی باندې، او نو بالکل دا دی. دا کمنټ تاسو کتلی سئ، دا رقم ته هر شی هر کمنټ تاسو کې سیو کولی سئ. نو ملګرو د ملټیلینګ کیبورډ سیټینګ دا به زه ټوله تاسو ته در وښیم. هیله لرم ملګرو چې دا زما چینل اچکزئی صاحب دا به سبسکرایب کړئ، او چې پر مخ کومې ویډیو جوړیږي دا به تاسو له ټولې راځي. او زموږ پیجونه لکه اچکزئی صاحب کمپیوټر او موبایل زده کړه په پښتو کې، او اچکزئی صاحب پیج او اسلام پیج لاندې به په ډسکرپشن کې ما ټوله ورکړي دي. چې راوړي ما دا دی انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کړئ. چې څه وخت مې انسټال کړئ بیا به راسئ د دې سیټینګ له. سیټینګ یې څه په دا طریقه دی چې اول د واره به په ډسکرپشن کې تاسو یو فایل وګورئ. فایل به زه تاسو ته لینک درکړم، هغه به په دا نامه وي. دا فایل به اچک ټیکسټ به ترې راواخلئ، انسټال به کړئ. د دې څه بعد به تاسو راسئ ملګرو ملټیلینګ کیبورډ له. ملټیلینګ کیبورډ له چې تاسو رالاست ملګرو، اول د واره به تاسو راسئ انیبل ملټیلینګ کیبورډ. په دا ځای کې ګوره دا سامسنګ انپوټ کیبورډ دا به ګرده دا به دا رقم تاسو به راسئ، دا به انیبل کړئ. چې انیبل مې کړئ ملټیلینګ، د هغه څخه به راسئ سویچ ټو آی ایم ای ملټیلینګ، دا به دلته ولاړ وي، دا به ملټیلینګ کړئ. د هغه څخه بعد به راسئ انیبل لینګویجز له. په انیبل لینګویجز کې دا د دنیا مختلفې ژبې دي چې په هغه کې دا کوم ایډیانې چې جوړیږي د سټایلس نوم والا، هغه به هم کې دغه کې څو ژبې په ده کې په خپله سلیکټ وي. داسې لکه دا ژبه چې سلیکټ وي دا به ان سلیکټ کړئ. دغه رقم اوس موږ ته ضرورت پښتو ده، فارسي ده، عربي ده، اردو ده. هغه دا دلته به راسئ اردو ده او پښتو ده، پنجابي ده، سندي دا نور هم پکښې کې دي. بعضې موبایلونه کمزوري هغه چې دلته راسي بالکل لږ جام شي، د هغه سره به بالکل سلو تاسو داسې ځئ سلو به ځئ، چې کومه ژبه مې پیدا کړه هغه به یا سلیکټ کوئ یا به یې ډسلیکټ کوئ. په دا اخره کې یوه ژبه ده هغه به ډسلیکټ کوئ چې دا ژبه ده که دا دغسې یو ژبه ده. د دې څخه بعد به تاسو راسئ کیبورډ سیټینګ له. په کیبورډ سیټینګ کې چې دی بیا لینګویجز دی، لینګویجز خو وصلو انپوټ آپشن دی. په انپوټ آپشن کې چې دی ساوند آن کی پریس. ساوند آن کی پریس مطلب دا دی چې څه وخت دغه ګوره اواز ته یې اورئ. ساوند کی پریس له چې رالاست د دې څخه بعد به تاسو راسئ والیم له. دلته به 500 ورکړئ چې والیم
ور د کړپۍ تی اوري د کیبورډ دا د کیبورډ دغه رقم دا نور اپشنونه دي تاسو ته وګورئ په ویډیو کې ورته ګورئ چې کوم ما چک کړي دي هغه به تی چک مارک کړئ کومې نه دي چک کړي هغه به تی نه چک مارک کوئ دغه رقم به پسې راسئ دا ګیسچرز دي چې مثال لاندې هلته په دې کې خپل انپوټ کیز دي کم ورکوئ دا تاسو اوس زه دا ور چینج کړئ د دې مین ضروري شی تیمز او سیز او لی اوټ دی کیبورډ تیم له به راسئ چې هر تیم ستاسو خوښ ولو سپین رنګ تور رنګ دا به ورکړئ تیمز مطلب دا د کیبورډ رنګ دی دغه رقم دا د کم کلر چې دی کلر به تاسو ور دغه کې ما خو دا کلر ورکړی دی تاسو چې هر کلر ورکوئ دغه رقم به سایز له راسئ سایز مطلب تاسو دا کم کیز چې دی توري چې لیکلي سره ژوندی کوئ که لري او دغه رقم په دې کې لو مطلب دا دی ما پر غټ کیبورډ مې غټ کړی دی تاسو پر نارمل هم دروای سئ پر کوچني هم دروای سئ چې څنګه ستاسو خوښ وي دغه رقم به تاسو راسئ د دې مین شی چې هغه ورلډ سجیشن سیټینګ دی لکه دا تاسو ته چې ما وویله چې کوم شی تاسو په اټو کمنټس کې ورکوای سئ ورډ سجیشن سیټینګ له چې راسئ په ورډ سجیشن سیټینګ کې ټچ کریکټ ورډز دا ستاسو توری چې تاسو یو توری غلط سي دا یې په خپله در کریکټ کوي او شو سجیشنز یو توری تاسو ولیکئ هغه په ډکشنرۍ کې بل رقم نو دی تاته سجیسټ کوي چې کوم توری څنګه کیږي اټو کرکشن کوه که یو توری چې تاسو ولیکئ هغه په خپله توري مطلب باندې راسي خو اټو کرکشن موږ زیاتره پښتو او اردو لیکو هلته چې یو توری ولیکئ دی په بل کرکشن کې واړئ ما فلحال انچک کړی دی دغه رقم یوزر ډکشنري تاسو ډکشنري را ډاونلوډوای سئ چې کوم توري پکښې کي اټو سپیس د توري باید چې په خپله سپیس ورکول او دغه رقم د دې مین شی چې دی اټو ټیکسټ دی دا اټو ټیکسټ به در ډسکرپشن لاندې در ویډیو لاندې پیلې اچک ټیکسټ دا چې تاسو هغه انسټال کړئ بیا دا کار کوي چې تاسو نه کوئ انسټال څو کې بي پیل دی چې شل کې بي پیل دی چې تاسو نه کوئ انسټال چې دا ووي تاسو ته به باره ایریر راوړي که چیرې پیل انسټال بیا چې دا ووي دا دی رالی اوس په دا کې ما په دا نمو دا کمنټونه سیو کړي دي دا ما ګرده سیو کړي دي د دې مین شی دا دی دلته به نور توري لیکلي نور توري به داسې لیکلي لکه زه چې اوس تاسو ته په دا بل موبایل کې در ښکاره کړمه ملګرو په دې کې به خپل شان دا هی دا شان به کې لیکلي اوس نو تاسو را ولاړېدای سئ هغه دلته به توري بل لیکلی تاسو د خپلې مرضۍ په مطابق اوس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په خپله لیکئ په د بل د کمنټ څخه مې کاپي کوئ چې کاپي یې کړئ دلته تاسو پیسټ کوای سئ چې پیسټ مو کړئ اوکې به یې کړئ دغسې مثال اوس ما لیکلي دي په ام ایس ما لیکلي دي الله پاک مې ساعت و خوشحالي په نصیب کړه دغه رقم په بل ام ایس ما لیکلي دي ماشاءالله بارک الله بس ووی داسې راځي اوس زه دا عصمت خان ته کمنټ ورکوم ام ایس لیکم اوس دا کې دوه کمنټه ما سیو کړي دي یو کمنټ دا دی یو دا دی چې هر یو ورکوي دا کمنټ مې ورکوي دغه رقم که چیرې دا توري دلته ختم سولو دا ای ال ای اس ده تاسو را ولاړېدای سئ ای ټیکسټ مې ولیکئ دلته تاسو لیکای سئ
یوټیوب مطلب د یوټیوب څه دلته دا ما لینک د ما دا ورته ولیکل ملګرو په یوټیوب کې د اچکزئی صاحب په نوم دی ویې ګورئ اوکې مې کړئ. اوس که چیرې زه کمنټ له راسمه ولیکم وای ټي دا دی رالی بلکل زما لینک په یوټیوب کې د اچکزئی صاحب په نوم دی ویې ګورئ. دا درګردو د دې ګټه پیدا ده. دغه رقم تاسو چې یو کمنټ مې خوښ سي هغه راوړئ په خپل نامه یې سیو په دا نامه یې سیوئ چې کوم نوم یې زما خوښ مې دی. مثلا اوس دا دی اس اس ما لیکلی دی درود شریف چې څوک حضور وادي سي هغه ته درود شریف لیکل دي. دغه رقم تاسو ګورئ کله کله اوس دا د پی ال په نامه ما یو کمنټ سیو کړی دی هغه داسې ما سیو کړی دی زه دلته ورکوم پی ال کله کله دا ټیکسټ دی خلک چې وایي موزیک دی موزیک یې ورکړی دی. دغه رقم مختلف ټیکسټ تاسو سیو کولی سي. دا د ملټیلینګ کیبورډ سیټینګ و ملګرو که څه کې مانده یې بلکل ما ته ویای سي پر مخ یې هم زه در ښیم. دا رقم نو اوس تاسو په دې کې دا آپشن دی ټیکسټ هیر ټیکسټ هیر کې تاسو دلته ټیکسټوای سي. دا کیبورډ چې تورې غټ سوي دي نه دي دا انګلیش سلو دا اردو سوه دا پښتو سوه. دغه رقم په انګلیش کې ډېر توري دي چې هغه په خپله سټایلش راځي لکه دا دی دا ای ده دا اس دی مطلب دا چې ونیوئ په دا کې سټایلش په دا کې نسته په ډي کې نسته دغه رقم په بي کې چې دی نسته په سی کې بیا مختلف سټایلش سته. نو ملګرو هیله لرم چې چینل به هم سبسکرایب کړئ د نورو سره به یې هم شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته چې کوم معلومات ما سره یې هغه تاسو ته در ورسیږي. که د شي ضرورت یا تاسو کوم معلومات لرئ بلکل یې در ما پورې هم را رسولی سي. ډېره مننه ملګرو کور ودان الله پاک مو وساته. دعا راله کوئ دعا به درله کوو. السلام علیکم ورحمة الله